بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ملګرو. امید ده الله نه چې خبر او جوړ به خوشاله وي. الله هم خوشاله ساته او الله پاک هم د هر قسمه په مصیبت نه امان کا. الله د زندګۍ خوشاله درکا او د آخرت کامیابی. ملګرو نن ویډیو زموږ د غاښ د درد باره کې ده چې د چا هم غاښ خوږیږي نو الله جل شانه با د دې عمل په برکت سره د غاښ په ډېرو لږ ساعت کې آرام ولور کی او بیا به ان شاء الله چرې هم نه خوږیږي. ټوټه ټوټه ولاړ شي او درد به نه راځي. ملګرو کله چې ستاسو غاښ خوږیږي او داسې وخت چې هغه وخت ډاکټر هم نه ګولۍ هم نه او نه داسې څه دوایي چې ته وخورې چې ستا غاښ پې ښه شي او درد یې کم کړي. نو په دغه وخت کې بنده ډېر زیات پریشان دی چې یاره زما دا غاښ به په څه ښه شي او د دې غاښ ډېر زیات تکلیفات دي. په چا چې د غاښ درد راغلی دی هغه ته به د دې د تکلیف اندازه وي او په چا چې نه راغلی نو هغه ملګری دې هم پوه شي چې د غاښ د درد لپاره دې خاصه دعا کوي چې الله یې در باندې نه راولي. ځکه چې ډېر بنده پریشان دی، نه ته خوب کېږي نه ته آرام کېږي او نه د بنده نه څه کار کېږي. دومره یو انتهایي دردناک او د ذهن د تکلیف درد وي چې بنده پکې ډېر زیات پریشان دی. ملګرو په غاښ ته درد راغی، شپه ده ورځ ده تکلیف ته درته نو دا ګوته به راواخلې او په هغه غاښ به یې کېږدې کم چې په تکلیف کې او ځان سره به درود شریف ووایي وپېرې. کم درود شریف؟ درود ابراهیمي، کم چې موږ په منځونو کې عام طور وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ملګرو کله چې بنده دا درود شریف وایي نو دا به وپېرې ووایي. دا درود شریف به تاسو وپېرې ووایئ ځان سره نو بیا به هغه ګوته د هغه ځای نه راوچته کوي او داسې به پرې وږئ او بیا به په هغه ځای له اوسئ کم چې غاښ خوږېږي نو د هغې ګیر چاپېره به دا ګوته داسې ووهئ راووهئ په هغه اوری باندې. نو الله جل شانه به تاسو د دې تکلیف نه ډېر زر تر زره خلاص کړي او دا دم چې کم دی نو د دې اجازت هر چا ته دی. دا هر بنده ځان له پخپله هم کولی شي. ډېر اسان عمل دی ملګرو، دومره زیات اثر دی پکې چې په سکندونو دا درد الله جل شانه ښه کوي. خو ملګرو په هره ویډیو کې او په هر یو موقع باندې زه تاسو ته دا وایم چې ګوره دا به د ایمان سره وایي، دا به د یقین سره وایي. یقین ډېر ضروري دی ملګرو. که چېرې ستا په الله باندې یقین نشته نو ته کافر یې. هر یو کار د یقین سره تړلی څنګه چې الله جل شانه باندې یقین ضروري دی دغسې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یقین هم ضروري دی. که چېرې ته الله منې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منې نو ته بیا هم کافر یې. ملګرو نو دا درود ابراهیمي چې کوم دی درود شریف د دې ډېر زیات فضایل دي. د هر بیمارۍ د هر داسې یو کارونه کوي الله جل شانه چې زه ملګرو تاسو ته وایم نو ویلی درته نشم، ویډیو بیا اوږدېږي. ملګرو فلحال چې کم ملګري د غاښ په درد کې مبتلا دي او د هغوی غاښ نه خوږېږي او تکلیف دی ورته پریشانه دی چې اوس څه وکړم یا الله، نه راله آرام راځي، نه ترې روټۍ خوړی شم نه ترې څښکلی شم او تکلیف یې ورته. نو دا عمل د یقین سره وکړئ. الله جل شانه به درله داسې صحت غاښ له درکړي چې بیا به دا غاښ ټوټه ټوټه ریزې ریزې شي او انشاءالله درد به پرې را نه شي. ملګرو
دا عمل تاسو ځان له خپل هم کولی شئ او دا عمل چې کوم دی یو بل ملګری او هغه په تکلیف کې وي نو د ثواب په نیت باندې او د الله د رضا دپاره د هغه د غاښ په دې دم باندې د موی ملګرو اجازت دی هر چاته بس په الله جل شانه او د هغه په کتاب باندې د هغه په رسول باندې او چې کوم حکمونه الله جل شانه د انسان لپاره مقرر کړي په هغې یقین ساتئ ایمان ساتئ په الله باندې خپل ایمان مضبوط کړئ یقین کلک کړئ نو بیا تاسو وګورئ چې په دې کې څومره اثر دی او څومره فایدې دي ملګرو که چېرې د غاښ درد ښه هم نشي نو ملګرو چې څوک په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو الله جل شانه په هغه باندې لس رحمتونه نازلوي لس رحمت پې راځي ملګرو نو د دنیا هم فایده ده او د آخرت هم فایده ده ملګرو دا ویډیو په خپله هم وګورئ نور ملګرو سره هم شیر کوي شریکه کوي د ثواب په نیت باندې وکړئ الله جل شانه تاسو له دې اجرونه کې اجازت غواړم د الله